دا نن چې کومه واقعه شوې ده د دې په باره کې لکه دا انساني حقوقو سره چې کوم دی نو مکمل لوبې کول دي که نه. لکه یو طرف ته چې دی نو ټیک ته هغه هلک خولې استعمال کړله غلطه دی چې کوم دی نو په ورکوټ یخوا دېخوا معمولي دغه باندې پوهېده نو د دې نه لکه دا دومره غټه ایشو څنګه جوړه شوله ولې دا څه څوک تپوس کوونکی نشته یا چې کوم دی نو چېرته راج دی د دوی. موږ خو ټول عمر چې دی نو د دې پولیسو قدر کړی دی که هغه ایس ایچ او وي که هغه ډي پي او صاحب وي که هغه یې وي تر د ورکوټې تاڼهداره پورې هم په دغې وجه باندې کوو چې دا زموږ محافظین دي د دوی د لاسه به چې کوم دی نو موږ خوب کوو د شپې او دوی به زموږ څوکۍ کوي زموږ د کلي زموږ د وطن. د دې باوجود هم چې کوم دی یو سړي یو غلطه خبره وکړله نو هغه په معمولي غونته کې دغه باندې پوهېږي چې سړی څوک پوهې نو په هغې باندې پوه شي خو چې دا نن یې ورسره کم چل کړی دی چې یا د دوی نه کپړې چې کوم دی نو هغې ته یې نه ایستي دي او هغه یې بربنډ کړی دی او بیا یې د هغه ویډیو جوړه کړې ده نو دا انتهایي د شرم مقام دی. دا مسلمانان دي موږ ټول مسلمانان یو د مسلمانانو په وطن کې یو موږ داسې هندو نه وو دا م یو مسلمان وو د ده دپاره چې کوم دی نو تنبیه به دې ورکړی وه خو دومره شرم لکه د دې اړو د څه ازاله نشته دی. نو دا به اوس انشاءالله په حرکت کې راځي څومره چې انساني حقوقو باندې څومره تحریکونه دي یا څومره تنظیمونه دي زما هغوی ته دا اپیل دی چې د دې د موږ پر زور مذمت وکړو هسې نه چې سبا دا کار موږ سره وشي یا زموږ بچو سره وشي یا چې کوم دی نو زموږ رشته دارو سره وشي. نو دا امیر هلک چې دی دا یو انسان دی د انسان د حقوقو په وجه باندې چې کوم دی د هغه موږ مرسته کوو د هغه ډله موږ کوو او په دغې وجه باندې کوو چې دوی مشرانو له دا نه په کار دا کم چل چې د سره وکړو. باقي چې کوم دی نو د هغې هغه معطلي ده نو دا خو ټولو خلکو ته پته ده چې داسې سترګې تورول دي. خبرې بدل چې کوم دی نو هغه دا دی چې دې خلکو ته بالکل د دوی دومره کچه ذهن دی او د کچه ذهنیت مالک خلک دی نو دوی له نه دي په کار چې دا د زمونږ مشران شي که هغه یې سیچو دی که هغه تاڼهدار دی که هغه هر یو دی چې څومره پورې پکې انوال دي دوی د زر تر زره چې کوم دی نو د دوی په باره کې چې دی نو هغه زمونږ چې کوم زمونږ دغه دی د پولیسو مشر دی نو هغه ته آی جي پي ته چې کوم دی نو زمونږ دا درخواست دی چې دا خلک د مکمل ډسمس شي ختم دي کی دا ځکه چې دا د مشرۍ قابل خلق نه دی. دا دوی چې کومه کار کړی دی نو دا په مالک کې او په چم ګاونه کې هم څوک نه کوي نو دا د مشرۍ قابل نه دی تر کومه پورې چې د دوی مکمل چې دی نو ډسمس آرډر نه راغلی موږ به په ارام نه کینو. دا وبا راغلی دا د دې په باره کې هر یو کس هسې مېرېدلی دی او ډېر انتهایي په خپلو پریشانو کې اخته دی. نو په دې وجه باندې موږ په پوره من طریقې باندې دا پرزور اپیل کوو خپل حکومت ته کوو چې دا خلک دی مکمل ډسمس شي څنګه چې دوی وکړل الله تعالی به دوی سره همدقسې کوي. او د دې نه علاوه چې دی نو که دا چلو نه شو نو بیا به موږ روزو د اتوار په ورځ باندې به چې کوم دی نو انشاءالله بیا موږ څنګه چې چیرمین صاحب وي هم په هغه پلیټفارم باندې به موږ بیا لګیا کیږو نو بیا هم پر زور مذمت موږ کوو د دې واقعې او دا دې ختم شي. دا چې کومو پولیسو دله دا ویډیو جوړه کړې ده که هر یو په هغې کې انوالي د هغوی د ډسمس آرډر دې راشي تر د هغې وخته پورې به موږ انشاءالله په ارام نه کینو. کومه زما عبدالستار ایډوکیټ نوم دی د های کورټ وکیل یم او د تحریک تحفظ تحصیل طلبه چیرمین یم. ما سره حاجی خالد خان مومند د تحریک تحفظ تحصیل طلبه ډیپټي چیرمین دی ورسره زبیر حاجی صاحب موږ سره ناست دی د تحریک تحفظ تحصیل طلبه د کور کمیټۍ ممبر دی او اظهار اظهار تبسم موږ سره ناست دی هغه د تحریک تحفظ تحصیل طلبه فاینانس سیکرټري دی. دا نننۍ چې کومه واقعه شوې ده نو د دې زه 2-3 ورځې شاته دا واقعه بوزم چې عامر نومې کوم یو شهري د پیښور هغه څه نازیبا الفاظ استعمال کړي وو یو لا یو ویډیو هغه کړې وه د هغې هغه ټایم سره موږ مذمت کړی دغه د یو ډېر غیر اخلاقي کار کړی یو ډېر غیر قانوني کار یې کړی د هغې خلاف پولیس چې کوم دی هغه ګرفتار کو په کار ده چې د هغه خلاف قانوني کاروایي شوې وه هغې عدالت ته پیش کړی وی او د هغه خلاف چې کوم قانوني خبره وه هغه شوې وه خو کوم چې زمونږ پتانو کې یو کلچر روان دی د انګریز د وخت نه
بدقسمتۍ سره هغه کلچر هغه چینج نشو، هغې کې تبدیلي رانغله، د پولیس په رویه کې تبدیلي رانغله. نو زه دا وایم چې نن کومه ویډیو په فیسبوک باندې اپلوډ شوې ده، کومه ویډیو وایرل شوې ده د عامر نومي شهري کوم چې د پېښور شهري دی، د هغه یو ننګه ویډیو په فیسبوک راغلی ده. په دغه ورځ باندې چې کله دی ګرفتار شوی دی، دغه ویډیو شوې ده، دی چې کوم دی نو ننګه کړی دی او د ده نه ویډیو کړی، په ده باندې تشدد کړی دی. د دغې مونږه د خپل تحریک د طرف نه، د وکلاو د طرف نه، د دې شهریانو د طرف نه دې مونږ مذمت کوو. او د دې زمونږ د دې ویډیو ضرورت ولې پیښ شو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې دنیا چې کوم ده دا یو ګلوبل ویلیج جوړ شوی دی. غونډه دنیا چې کوم ده په امریکا کې یو واقعه وشي نو هغه دلته سرانداز کیږي. څنګه چې په امریکا کې چې کوم دی یو پولیس والا د یو شهري سره په هغې تشدد وکړو او په غونډو دنیا کې د هغې خلاف چې کوم دی نو پبلیک اوپینین چې کوم دی جوړ شو، عوامي رایې د دغه امریکي چې کوم پولیس والو د هغې خلاف راله. نو دغه شان په پېښور کې چې کومه واقعه وشوه، دا د غونډ پاکستان دپاره د شرم مقام دی، ځکه چې کله د کاڼو زمانه و پتر کا زمانه چې ورته موږ وایو، نو هغه ټایم کې چې کوم دی مایټ از رایټ والا خبره وه چې څوک طاقتور و نو هغه به د هغه کار به چلېدو، هغه به د ملک باچا هم و، هغه به چې کوم دی د ملک وزیر هم و، هغه به د یو علاقې مشر هم و. خو هغه خبره اوس چې کوم ده ختمه شوې ده. څنګه چې د قانون عملداري ده، موږ له پکار دی چې ایز شهري موږ قانون فالو کړو، په قانون باندې عمل وکړو. او دغه شان بیا د ګورنمنټ سرونټ او بیا خاص کر د پولیس هغه د خو سوال نه پیدا کیږي چې هغه د قانون په لاس کې والي. دا کم کار چې کړی د دې موږ برپور مذمت کوو. د دې خلاف چې کوم دی موږ برپور عوامي رایې جوړولو کوشش کوو چې دغه کم پولیس افیسر کم SHO چې دی ورسره چې کم پولیس والي دي، دا چې کم معطل شوي دي، نو معطل خو هېڅ څیز نه وي. معطل خو چې کوم دی هغه پولیس خو دې ته خوشحالېږي چې زه معطل کړم، کور کې به ناستي میاشت 2-3 او بس بیا به بحال شي، راځي به خپله تنخواه به هم جیب کې واچوي او چوټي به هم تېره کړي. نو معطل چې کوم دی دا هېڅ څیز نه دی. دغه پولیس والا چې کوم دي، کم SHO دی ورسره کم پولیس اهلکار دي، نور دغه دې پوري طور ډسمس کړی شي. که دغه نه د دې خلاف به انشاءالله موږ برپور احتجاج د اتوار په ورځ باندې انشاءالله کوو او انشاءالله د دې خلاف یو عوامي رایې چې کوم ده هغه به انشاءالله جوړیږي په غونډه صوبه کې، په غونډ ملک کې. څنګه چې د پولیس کلچر هغه چینج نشو، عمران خان چې کوم وعده کړې وه چې یاره پولیس کلچر به موږ چینج کوو، بدقسمتۍ نه هغه پولیس چې کوم پولیسګردي وه په هغې کې چې کوم دی اضافه وشوه، په هغې کې چې کوم دی زیاتوالی رالی. بېشکه چې دغه پولیس والو کې به ښه خلک وي، په دغه کې زما دوستان شته دی، زما وروڼه پکې شته دی، ښه آفیسرز پکې شته، ایمانداره پکې شته. خو کوم چې عام یو کلچر دی نو هغه چینج نشو. د پولیس نوم چې څوک لي عام شهري نو هغه یره کوي، هغه یریږي د دې خبرې نه چې یار زه د تاڼې ته ورشم یا د پولیس سره میلاو شم، د هغه نه ډډه کوي. خو په دغه ادارو کې چې کوم دی د موټروی پولیس به هغې زه اپریشیټ کوم، هغوی ته خلک یو ریسپیکټ ورکوي. د دغې نه علاوه د ګیرابۍ چې کوم اهلکار دی هغې ته خلک ریسپیکټ ورکوي، پولیس ته ولې ریسپیکټ نه ورکوي؟ بدقسمتۍ نه دغه کلچر چینج نشو. زما د IGP خیبر پښتونخوا نه، د وزیر اعظم پاکستان نه اول دا مطالبه ده، زما دا ویډیو چې کوم دی دا تاسو په غټ مقدار سره دا وایرل کړئ چې دا دغه اعلی حکامو ته ورسي چې نن ورځ راغلی ده چې کم ظلم په تاڼو کې کیږي هغه د پوری طور بند کړی شي. او دا د عامر تاکال چې کوم نوجوانو دغه ویډیو په فیسبوک باندې وایرل شوه، دغه شان واقعیات چې کوم دي په ډیلی بیسس باندې چې کوم دی په مختلف ځایونو کې کیږي، په شهریانو باندې ظلم تشدد کیږي، بربریت کیږي، هغوی په تاڼو کې چې کوم دی وهلی کیږي، ټکلی کیږي. او دغه پولیس اهلکار چې کوم دی خپل قانون چې کوم دی هغوی په لاس کې الي. نو که یو پولیس اهلکار چې کوم دی قانون په لاس کې اخلي نو یو شهري خو بیا خامخا راپاسي چې هغه به قانون په لاس کې الي. نو زما دغه اعلی حکام دا مطالبه ده چې مهرباني وکړئ پوری طور دغه پولیس اهلکار چې کوم دا ډسمس کوي، ځکه چې په مستقبل کې دا بیا د عوامو د حقوقو حفاظت دوی نشي کولی، ځکه چې هغوی قانون په لاس کې الي. یو پولیس افیسر چې کوم دی هغه دومره بې صبره دی چې هغه د خپل قانون چې کوم دی هغه په عمل کې نشي راوستی. ستا د حق دی چې ته په هغه باندې پرچه وکړې، دی عدالت ته پیش کړي، عدالت دله څه سزا ورکړه، بس دا د سزا ده. دا موږ اوله مذمت کړی چې دغه کم کنځلې دی الګ کړي دي،
په فیسبوک باندې هغه وایرل شوي دي د هغې موږ مذمت کړی هغه ډېر غلط کار کړی دی خو د دې جواب کم سے کم دا بالکل دی چې پولیس هلکار دی هغه ننګه کي او هغه بیا دغه ویډیو دی چې کوم دی په سوشل میډیا وایرل کي د دې خلاف موږ انشاءالله برپور د دې مذمت کوو د دې خلاف موږ برپور احتجاج به انشاءالله کوو خو اول چې کوم دی موږ دا مطالبه ده چې دغه هلکار دی پوری